بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا فهو خير مما يجمعون. هذا سورة يونس آیت ده. اللہ تعالی فرمائی اوایا پیغمبره دا الله په فضل چې اسلام دی او د هغه په رحمت چې قرآن دی دوی له خوشاله دل پکار دي. دا غوره دی د هر هغه سنه چې دوی را جمع کوي، یعنی مال او دولت جاه او عزت د هر سنه دا غوره دی. قرآن مجید په دې جهان کې هغه لوی نعمت دی چې دا د درست جهان اسمان او ځمکه او په دې کې چې څه پیدا شوي څومره مخلوقات دي د دې بدل نشي جوړېدی. د انسان د ټولو نه لویه نیک بختي او خوش قسمتي د خپل وس مناسب په قرآن مجید کې مشغولېدل، قرآن او قرآني علوم حاصلول دي، او د ټولو نه لوی بدبختي او بدنصیبي د دینه مخ ګرځول او دا پرېښودل دي. لہذا هر مسلمان له دې فکر ضروري او فرض عین دی چې قرآن مجید د صحت لفظي سره چې د قرآن مجید د صحت لفظي سره په خپله او خپل اولاد ته د ویلو کوشش وکړي او بیا چې څومره ممکن وي د دې معنا او حکمونه زده کول او په هغې د عمل فکر او د خپل پوره ژوند وظیفه جوړول پکار دي، او د خپلې حوصلې او همت مطابق د دې څومره حصه چې چاته نصیب شي هغه د دې جهان او جهان کې چې څه دي د هغې نه لوی نعمت وګڼي. بېشکه چې دا قرآن مجید ډېر لوی نعمت دی. د قرآن د معلم او متعلم په جنت کې د داخلولو حضور صلی الله علیه وسلم ضامن دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د حضور علیه السلام ارشاد مبارک نقل کړی دی. فرمای الا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق إلى الجنة ودليل إلى الجنة. دا کنز العمال حدیث دی، خو ترجمه داسې ده چې خوشخبری ده هغه چا لره چا چې قرآن مجید یاد کړو او چاته وښودلو، عمل پرې وکړو او عمل وکړو په هغه څه چې په دې کې دي. زبا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي زبا دا کس په خپل ضمانت جنت ته بوزم او زه به یې رهبر جوړېږم. تاسو په دې قرآن مجید د سورتونو په عنوان کې علماء کرامو لیکلی دي، چا سره مکی صورت لیکي او چا سره مدنی لیکلی شوي دي، خو د دې صحیح مفهوم او معنا معلومول ضروری دي. مکی او مدنی آیاتونه او صورتونه د مکی او مدنی آیاتونو صورتونو په خپله په حق د علماء کرامو داسې وایي چې کوم صورتونه مدني صورتونه ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمکه، چې قرآن دغه مدني صورتونه هغه دي چې نازل شوي دي پس د هجرت نه، اگر که په مکه کې نزول راغلی وي. او دغه رنګې د مدني صورتونه او مکي صورتونه هغه دي کوم چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي. په هر حال قرآن مجید یو ډېر لوی نعمت دی، عظیم نعمت دی. څه صورتونه مکی دي،
څه سورتونه مجدني دي د هغې تفصیلات هغه وضاحت سره علماو مختلفو موقعو کې ذکر کړي دي او د هغې بیانول دا خلکو ته ښکاره کول پکار دي چې کوم سورتونه مکي دي هغې کې د آخرت ذکر وي او هغې کې د عبادتونو ذکر وي او کوم سورتونه چې مدني وي هغې کې د نورو احکامو او د حکومتي احکامو د یو ملک او د یو حکومت د احکامو تذکره دا کیږي